اولنے سڑے بدور نبوت جناب رسول اللہ کے ابو بکر چاگئی ایمان رو اولنے سڑے عزیزانو شروع شوا خلق تا پتاو لگے دا چتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا خود یو خدای دعوت خلق تا ورکی او وای چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی تڅوي خلق خلاف په دارالندوه کې میټینګ وشو ابو جهل سردارو او عمر فاروق هم پکې وواورا منبرانو تاسو د یو محمد عربی علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لاره تیر شوي دي دا ټول غلطو او د اوس د یو خدای دعوت خلقو ته ورکوي ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان و عمر فاروق را پاسه دا خبره وکوا تور راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا تور به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټم بلې راو تور راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کو لاره کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ولار پردا هغه شمع چې تاسو پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خورلې ده چې دا تور به الپتی کی کیا چوم چې دا غ سر په کې ټومبل راوړم اصحاب ورته وی چې عمر ته دا غ شمع مړکول تراله زما دې په خدای قسمی چې دا غ شمع رڼا خوستا کور تم تلدا کور تا ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خور لګیا د دننه قرآن لولي او دا آیات وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه وټکولا خور والا دروازه لري کړه ورته وی دا تاسلستم ورور ما خو څه ندی وی رانی ولې دا والله تو بیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ودرې دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خور ورته لا عمران نور مموان و بس تړې ورته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته اے عمر استاو زما په منس کې ترن نه پوره ضرور ګیره او د خور ګیره تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق نن مسلمانه شوی خور عمر غوندې رور تدات راشه زمونږ د خور خويندو مېندو حال نن مسلمانه شوی او ورته اے عمر ستا پشان زرګونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف تا والله کبھی کیسو کړي عمر داسې ولاړو یکدم سرنگون شو او په جړا شو خورې د گریوان نه ونیوه ورته له خورې استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې داسې کلام وی لکه قران چې داسې مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران
زمازیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده چوخوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قران دی زماراتلو نه مخکې وی لګي بیا وایا خور ورته وي عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وې استاد په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته ښودلی خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کا پیو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینه تی بیگی سری شو کېدلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده پیاس جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنی امراغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودله غماته مخایا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دے تیر کړې بلکې د کفر د ترقې کوشش میں کړې دے یا رسول الله اس په اسلام کی ډیوټي را حواله کا اسه نه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشما عزیزانو عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وائی چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نوم او نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس په اسلام کې با چې چرته ورانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان ابو جہل لعین تا پتو لگے دا چې عمر بجائے د پیغمبر د سر په کولو خو مسلمان عمر فاروق را منډه کاو د کعبه په خوا کې ودرې د اعلان یو تور ور سره دا چې وره یاد مکه لوی سردارانو لوی رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو سمره کوشش میں چې د کفر د ترقې د پاره کړو ان یو بلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړتو کو نو تاسو سرونه به یاد کړو زما عزیزانو دا ابتدا او آغاز د اسلام نیمه شپه د بار راووت نیمه شپه ګرځي دیوال ته غوږ نیسي دروازې ته غوږ نیسي دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې
که په یو کور کې هم چاته تکلیف و جواب به زور بار وتو د خار نه بار وتو یوازې نیمه شپه ده او یوازې د خار نه بار وت سګوري چې یو سړی ناسته د جونګړې په خوا کې نو جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اولې جاړي اثری ورته داسې وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې سلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه رفع کولې شما اوس سړی ته دا سپته ده چې د امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې په دې جونګړه کې مې دننه خزه دا هغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزه شته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر وشتا او نه مې د داینې وشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي الله حضرت عمر ستا ښځې ته د خدمتګاري ضرورت دی ویلی وی یو منټ په یو منډه کور ته را او خپله ښځه یې راپاڅوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کولاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله حضرت عمر بیبي قجوري او ستوان راواغسته او عمر مخکې او ښځه ورپسې او په دې مهرو کې منډې وی عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بیبي چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه ورته وی او بیبي ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یا د مور وي بیبي دننه لاړه عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست ډېر ساعت تېر شو چې وخت تېر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو مبارک شه وراره دې پیدا شو بار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اګدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وی نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وی عمر فاروق هغه مزدور رپیږي لګیا دی نو عمر ورته وی چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافران کزد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و همدرد او پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوی راوستے نو نن بزمان آما د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکل دا نن چې عمر ما او په دنیا کې ملو یا سلسله د په خدای قسم چې لوی کړه خدای زکایم چې ځان خاورې ګڼم تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغې دعوا وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده مجسټریټ
سمن واستولو پا امیر المومنین پسے چا عدالت تا پیش شا. امیر المومنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناستے او امیر المومنین ولار دے. وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چھ د زما د کور پرنالا غرزولے دا. جوابو کا کنی قیدوم دے. امیر المومنین ورته وی چې دا پرناله ما زکه غرزولې دا چې دې پرنالې کې وب بچراتلې د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابول نو زکه ما وی چې دا پرناله غرزوا. حضرت عباس ته وی چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کله دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته غرزه. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکاو. ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپلا وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګیدلې وا نو سزا ادا چې اوس دا عباس په زما په دی وګو باندې خپې کیږي او دا پرناله بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المومنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس پوغو باندې سوري او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عدل او انصاف دی ته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق وند د شپې ګرځي. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته. بیبي تا بیګا ولې جړل وی صاحب زما خاون تا غزا تاستولې. وی څومره موده وشوه؟ یو کالوش. عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زر اعظم. عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې می پوي کا چې خزه سره څومره موده خاون نه نو دا گزاره کولې شي. نو بیبي ورته وی چې سلور میاشته نهایت شپږ میاشته تمره پورې د خزه وخت لري دیش. حضرت عمر راغه سرکاري آرډر یو کو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او داغه په ځای به نور سړي بیا سي. او بیبي ته وی چې نن سبا بستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېګلو او د محاذ جنگ نه داغه میړه واپس کور ته راوست. یو غریبې خزه بیا د شپې ګرځي وګ به داسې دروازې تکې خو چې دې کې اسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به مان خدای تفوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور وی پایو کې وبو اچوا لور وی حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې وبو نه چو. مور ورته وی عمر نیمه شپه ده چرته ودبه پروتي. لور وی مور خبره ټیک کې عمر به ود پروتي خو د عمر خدای خو ده نه ده. د عمر خدای خو ما ته ګوري زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وا والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دا امیر المؤمنین لی بلش په بیا ګرځي لګیا د یو ونې لاندې یو ښځه پرته ده کټوی ایښې ده په نغري باندې کاڼي پکې اچولې دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي
چې ماشومان لوګا تنکی او په جراشي دا د کټوه کې سمسیو لړی کړ 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 आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي. ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کولا ورغه وی بیبي دا څه دي دا ولې ورته زا ظالمه د دردمند زړه ولې درد وي. عمر فاروق ورته وی بیبي والله کتر غلار شم چې ترسو دی حلوه لیلوي ورته وی بچ حل منی ویل نزنو خبر اور دا درې می بچی دی زې مور ما نندره مورل د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دی پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورل د چې دوی دوکا کاوما. عمر فاروق ورته وی چې بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی. اخذ ورته وی چې بچیا خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی. خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین هم دا ورته بیبي ولې وی زما سکار دی چې زما امیر المؤمنین ته درخواستونه کوم دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه وټکي او ما نه تپوسو کی چې تا ته تکلیف دی. عمر فاروق ته چې دغه بوډۍ دا وی په منډه کور تراغه قجوره او ستوان اوړې راواغست چې ور رسیدو نره باران و بوډۍ مود شوی و اور مړو ماشومان مودو وړې واغل. امیر المؤمنین پخپل روټای پخې کړې پخپل پخې کړې بوډۍ مرا پاسولا او ماشومان روټای په اخرولا پلمنه ورته خله پاکې کړې ورته وی بوډۍ هغه امیر المؤمنین زما و بوډای کپ قیامت کې ستا او استاد بچو په سر کې زه خدای ونی و منو څوک به می اخلاص کی. دا وجه عمر مړ کې د نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دی خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې سراته و نه وای. یو خدای اوس په تا دوړ دي مونږ کړې نه په درې مورد جبرائیل علیه السلام پتا مای کنه اغه ورته لالی ولا علیا یا پروردگار سرا کوم خو چې سرا ته و نه وای خالی می پرېګ دې. دا د عمر وینا عزیزانو چټي ورکا ابوډای ته چې بچیا سبا براشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاریش. دا د عمر ایمان دا عمر چې واله شو حضرت علی راغه وی یو حکیم راولما اسرا کوي پاسور شو یو لارې کلی نه حکیم را روان چې نیمه لارې تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشا او زه واپس وی ولی وی عمر وفات شو. وته څنګه وفات شو څوک خراغلیم ندی څه خبر وی بس وفات شو. وی ما به پوهه وی دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو پړې. د کوم امیر چې فضل کې د خدای یاره وا داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل وراله مرګرو ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشو. عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو ځنګل ته یو ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دلار زود الار خالق ہے. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیدو مونږ له لار پرې خو. عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې
دغه دریاب ته چې وروغورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل کوي. عمر وی خاغ دو ګوتی چټي ولیکل بي وی لیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه. مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړه د ترنه بیا نه دی وچت کړه. د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تیریږي د زنګل زمری تیریږي. زنګل زمری عمر خو ډېر لوی سړی و. حدیث الله عمر فاروق په چړو واله شو په محراب کې یو سړی تپوس تراغه چې تپوس تراغه تپوس یو کو واپس روان شو نو داغه د لنګ لګ وګدو نو ورپسې راخکله کېدو ویل بچیا خبره واوره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت ده لک سات پس مرکېږم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا مې په ذمه پاتې نشي چې تا ته ووایم. یو حدیث واوره د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه اغوی تبا الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نګو. عمر فاروق په دسه وخت کې حدیث په چړو والے دے ویني تی بیگی سات پس وفات کی. تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولوي چې دا کمیس خو ورته لک بدل کا نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولوینځم نو ورواغوندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاور ومغه زما دا مخ په خاور خړ کوي چې خدای له خړ مخ لاړ شم. نو بیبي په جړا شو صحابي په جړا شو چې دې کې څه راز ده ورته وی چې خاور ذلیل شه ده چې زما مخ په خاور خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم خلق دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.